السلام علیکم څنګه یې ویورز امید دغه به ساتم چې ټول بخیر الله مو ښاد او آباد ساته نن موږ هغه 15 پوینټس وو چې هغې سره انسان کمزوری کیږي او هغه یو کمزوری انسان حسابیږي هغه ته کمزوری انسان ویلی شي که چېرې هغه پوینټس تاسو د ځان نه وباسئ نو تاسو یو طاقتور انسان جوړېدی شئ تاسو خپلو کې اوس کمپیریزن وکئ تاسو کوم ملګري دي دا علامات داغونه وباسئ په څه طریقې باندې علامات دي چې دا په کوم انسان کې وي دا یو کمزوری انسان دی دی په دنیا کې مخکې ګرو نشي کولی دا یو کمزوری انسان دی ټیک ته نو راځئ دا کوم کمزوری انسان لومبۍ نښه دا ده چې دی به هېڅکله هم څوک نه معاف کوي دی به هېڅکله هم څوک نه معاف کوي دی به د سره چې ته میلاو شي د سره ته لاړ شي داسې ملګري سره نو دی به تا ته څه وایي یاره 10 کاله مخکې 15 کاله مخکې د فلانکي ما سره دا چل کړی و ما د هغه سره بیا داسې وکړل د ما سره داسې وکړل ما ورسره داسې وکړل زړې زړې کیسې به درته کوي خو معاف کول به نه کوي نو داسې انسان مخکې ګرو نشي کولی ګوره یو انسان چې د تا نه معافي وغواړي او تا هغه ته معافي وکړي دا دواړه انسانان الله تعالی ته ډېر خوښ دي بخښنه کولو کې او په بخښنه غوښتو کې هېڅ شرم نشته که چېرې ستا غلطي وي ته واقعي خپله غلطي ومنه بس معافي وغواړه بس خبره ختم خو داسې انسان به معافي هېڅکله هم نه کوي دا یو کمزوری انسان نښه ده چې هغه به چاته هم معافي نه کوي نمبر دویم پوینټس دا دی چې دی به خپله غلطي نه مني د کمزوري انسان دویمه نښه دا ده چې دی به خپله غلطي نه مني که دی یو غلط کار وکړي دی به خپله غلطي نه مني دی به بلکل معافي نه غواړي دی به اړ وایي نه چې دا غلطي ما کړې ده بلکل به هغه چې دی نو دا اړو په ذهن کې هم نه راولي چې دا غلطي ما کړې ده داسې انسان دا یو کمزوری انسان دی د کمزوري انسان دا علامات دی چې دی به خپله غلطي نه مني ګوره خپله غلطي چې تا کې غلطي وي غلطي ومنه معافي وغواړه بل کس په تا معاف کړي تاسو دواړه الله تعالی ته داسې انسانان ډېر خوښ وي او بله خبره دا ده دا یو طاقتور انسان نښه ده چې په چا کې غلطي وي هغه خپله غلطي ومني او د هغې غلطۍ معافي وغواړي دا د یو طاقتور انسان نښه ده خو که چېرې تاسو د دې اپوزیټ یئ او تاسو خپله غلطي نه منئ کوم کس خپله غلطي نه مني نو دا د هغه ذهن کې راوړي چې دا یو ډېر کمزوری انسان دی چې کوم کس خپله غلطي نه مني دا یو کمزوری انسان دی نمبر 3 پوینټس نمبر پوینټس دا دی چې درېیمه نښه د کمزوري انسان درېیمه نښه دا ده چې هغه به هر ممکن کوشش کوي ستا د ښکته کولو هغه به هر ممکن کوشش کوي چې تا خلکو ته ښکته وښایي مطلب چې تا باندې خپل ځان اوچت ښکاره کړي که هغه د پیسې په بنیاد وي که د هغه د جاب په ذریعه باندې وي که هغه د سټیټس په ذریعه باندې وي که هغه د نور څه په ذریعه باندې وي خو تا به هغه د ځان نه ښکته خلکو ته شو کوي او هغه به خپل ځان یو اوچت ګڼي نو داسې انسان هم په دنیا کې هېڅکله هم ګرو نشي کولی او دا د یو کمزوري نه کمزوري انسان نښه ده چې تا به هغه بل ته ښکته کوي او خپل به یو تکبر به یې پکې او تکبر الله ته بلکل نه دی خوښ تکبر کوونکی هم الله تعالی نه بخي نو نمبر 4 پوینټس دا دی چې داسې انسان به دروغ ډېر زیات وایي لومبۍ خبرې به ډېرې زیاتې کوي ډېرې زیاتې کمزوري انسان نښه دا ده چې دی به خبرې ډېرې زیاتې کوي دروغ به وایي او فضول به وایي خبرې به هم ډېرې زیاتې کوي او دروغ به کوي او فضول خبرې به هم پکې کوي نو داسې انسان بلکل چې دی نو مخکې ګرو نشي کولی حضرت جلال الدین رومی رحمت الله علیه یو مزیدار غوندې جمله ده وہی خاموشی سمندر ہے سمندر خاموشی ہے اور بولنا دریا ہے سمندر خاموشی ہے اور دریا بولنا ہے اس کا مطلب د دې مطلب دا دی چې خاموشي وہی سمندر دی او خبرې کول دا یو دریا سیند دی یو نهر دی तो मैं समंदर ढूंढ रहा हूँ और आप दरिया के पीछे भाग रहे हैं वही मूंग समंदर लटू और तो पर दरिया और यो सिंध और यो नहर पर से रवानी जो कोम इंसान की खामोशी भी वही कि ना वही द इल्म ढेर हिस्सा अगर पर खामोशी और अदब के पटना
چې کوم انسان ډیر زیات خاموش وي او هغه اټینټیو وي هغه کې به ډیر زیات علم وي. نو د کمزوري انسان پنځمه نښه دا ده چې ته کله هم هغه ته خبره وکړې نو هغه به هغه پرسنل واخلي. ته به یو خبره داسې یو عامه خبره به وکړې او هغه به هغه پرسنل واخلي، یا به ته د هغه د یو اصلاح دپاره یو خبره وکړې او هغه به هغه پرسنل واخلي. ته کیدای شي هغه په غلطه باندې وي خو ته به د هغه د اصلاح دپاره، ولې چې مؤمن د مؤمن شیشه ده او آینه ده او هغه به د مؤمن ښه لټوي. انسان د بل انسان ښه لټوي، ته به د هغه د اصلاح دپاره یو خبره کوې خو هغه به هغه پرسنل اخلي. نو داسې انسان هم ډېر کمزوری انسان دی، داسې انسان مخکې ترقي نشي کولی. نو بھائی که چېرې تاسو یو مضبوط انسان جوړېدل غواړئ او یو کامیاب انسان جوړېدل غواړئ او په دنیا کې مخکې تلونکی انسان جوړېدل غواړئ نو تاسو دا 15 پوینټس چې دي د دې نه ځان وساتئ. او که چېرې دا 15 پوینټس په تاسو کې وي نو تاسو وګڼئ چې موږ یو کمزوری انسان یو. نو داسې قسمه پوینټس چې کوم دي، داسې علامات دا د ځان نه وباسئ او ځان وښایئ دې دنیا ته چې موږ څه یو او مخکې ترقي وکړئ. دا ګوره دا کوم پوینټس دي دا ډېر نیچ خلکو پوینټس دي، ډېر ښکته پوینټ دي، نیګیټیو پوینټس دي. داسې قسمه پوینټس د ځان نه وباسئ. تھینک یو ویری مچ.